محمد عامر او د انډیا سابقه کلاړي محمد کیف یو کلیش په سوشل میډیا باندې روان دي د یو بل خلاف پوسټونه کوي او پوسټونو کې د یو بل خلاف ډیر ترخی خبرې لیکي. محمد کیف انټروډکشن بر سره زدا حکم چې محمد کیف د انډیا د ټیم یو سابقه کلاړي دی نه دا نه سدوم رخب بیټسمن او نه بالرو په میډل آرډر کې به بیټینګ کولو خو د انډیا ټیم بده په دی وجه په ټیم کې غشتلو په پلینګ 11 کې چې دا یو ډیر بیسټ فیلډر وو بال پسې به سم ځان وجلو د بیا په پوینټ کې فیلډینګ کولو په پوینټ کې دا پوینټ یو ډیر بیسټ فیلډر وو ډیر خپل فیلډر وو آوټسټینډینګ فیلډر وو چې د فیلډینګ چې کم دی مشهور دی په فیلډینګ باندې محمد کیف نوم چې ته چالواله دا غي بډاره کو ذهن تم دار راځي چې دا یو بیسټ فیلډر پاتې شوی دی. نو سره په سوشل میډیا باندې د پاکستان فاست بالر محمد عامر او د محمد کیف یو کلیش روان دی. تاسو له معلومه وی چې محمد عامر یو بیان جاری کړو چې د انډیا ټیم با سیمی فائنل بایری او فائنل ته باندې کوالیفای کیږي. نو د انډیا ټیم چې کله فائنل ته کوالیفای شو سیمی فائنل د انګلند نو غټلو نو هغه نه پس بیا محمد عامر د شدید تنقید ښکار جوړ شو. د انډیا چې څومره هم یوټیوبرز دی یا میډیا دا هغه د عامر خلاف ویډیوز شروع کړل دي چې پکې محمد کیف هم دی چې د عامر خلاف یو بیان داسې ورکو چې د ځان مشورې د انډیا په نوم باندې لکه عامر یاد کو چې د ځان مشورې د انډیا په نوم باندې عامر الریډي مشهور دی خو د داسې قسم سټیټمنټ جوړ یو عامر ته دغه نو بال تانا هم ورکا چې تا فکسینګ کړو نو بال لیکړو مطلب لاین دی کراس کړو او ډیر غټ گیپ پاغه کې مطلب هغه خبره ولا هم کړی دي. نو ورته عامر څه جواب ورکړی عامر ولا ویل دي چې I don't need to use India names to get attention مالای ضرورت نشته چې د انډیا په نوم باندې ز اټینشن حاصل کم یا د انډیا په نوم باندې ځان وایرل کم. مستر کیف I have played 350 T20 میچز محمد کیف ته ویلي چې مستر کیف ما 350 T20 میچز کړی دي go and check my stats لا شو زما ریکارډ وګوره I don't play cricket just because of fielding ز کرکټ د صرف فیلډینګ د پاره نو کوم دلته محمد کیف له هم تانا ور کړی دا چې لکه ته خو انډیا په ټیم کې وي خو انډیا ټیم زکه اشتلی وي چې صرف په فیلډینګ باندې اشتلی وي. یو شوډ تھینک سارف غنگولی دیٹ یو پلیډ کرکټ اونلی بیکاز اف یور فیلډینګ وای تعالی پکاره چې ته سارف غنگولی شکریا ادا کړه چې هغه ته ټیم کې صرف د فیلډینګ په وجه غشتي. I hear from my ex cricketers that Kaif was in the team only because of his fielding. ما د خپل ex cricketers نه دا اوریدلی چې محمد کیف زکه د انډیا په ټیم کې چې د فیلډینګ خو کول صرف د فیلډینګ په وجه ته په ټیم کې وي نور دستا وې سو دومره خ نه کلاډي پاتې شوی او نه دومره خ کلاډي وي او نه شرط خ بیټسمن وي نه شرط خ بالر وي خو یو بیسټ فیلډر وي دی په وجه ته په ټیم کې شامل وي او تعالی د غنگولی شکریا دا کول پکار دي چې هغه ته په ټیم کې اشتلی وي. هغه ټایم ادای کپتان چې کومو سارو غنگولی کپتانو اور سارو غنگولی نه مخ کې چې سوکو هغه نه پس خو بیا ټنډوکر خو خیر کپتانی نه وکړي غنگولی نه پس بیا دونی کپتان شوی زما په خیال. خیر دای محمد کیف لا محمد عامر یو قرار جواب ورکړی دی. خیر د دې حواله سره تاسو سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک